بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو اوریدونکو ورونو، موږ د مونځ لفظي ترجمې یو کلاس شروع کړو، لیکن د مونځ د لفظي ترجمې زده کولو نه مخکې یو څو خبرې پیژندل ضروری دي. هغه خبرې دا دي چې د مونځ حکم څه دی، د مونځ فرایض څه دي او د مونځ واجبات څه دي. نو نننی درس کې به موږ دا درې قسمه خبرې چیړو چې د مونځ حکم څه دی، د مونځ فرایض څه دي او د مونځ واجبات څه دي. محترمو اوریدونکو، د مونځ حکم دا دی چې د مونځ په هر عاقل بالغ مسلمان نارینه او زنانه باندې 15 وخته فرض دی. ولې فرض دی؟ قرآن کې الله فرمایي اقیم الصلاة، بل ځای کې فرمایي ورکعوا مع الراکعين. کم سړی چې د مونځ نه منکري او د مونځ نه انکار کوي نو دا بل اتفاق کافر دی. او کم سړی چې د عذر په وجه د عذر نه بغیر مونځ پرېږدي، څه عذر یې نه وي شرعي او هسې به څه مونځ پرېږدي، نو دا سړی فاسق دی. او که چېرې د یو سړي نه مونځ قضا شي نو د فرض و قضا هم فرض وي. فرض مونځ قضا شوي نو فرض به راړي. دا لومبۍ خبره وه. دویمه خبره د مونځ فرایض. اولینی و چې کم ذکر شي نو دې له شرایط ویل کېږي، او باقی چې کم شپږ پاتې شي نو دې له ارکان وی ټول 13 جوړیږي. نمبر 1 شرط چې دی د بدن پاکوالی، چې بدن پاک وي د هر قسمه ګندګۍ نه. نمبر 2 شرط چې دی محترمو نو د کپړو پاکوالی، چې کپړې د نجاست باطنی نه او نجاست ظاهري نه پاکي وي. دریم نمبر شرط چې دی د ځای پاکوالی دی، چې ځای پاک وي، دا نه چې ګندګۍ کې مونځ ته ودرېږو. څلورم دا دی چې ستر پټ وي، د هر سړي ستر پټ وي، نو دا د مونځ دپاره شرط دی. پنځم شرط د مونځ وخت پیژندل، دا نه چې بې ټیمه مونځ کول، چې کم اوقات مقرر دي د مونځ دپاره نو هغه ټیم کې مونځ کول، دا پنځم شرط دپاره د مونځ دی. شپږم شرط چې کوم دی محترمو نو قبلې ته مخ کول دی. دا نه چې د قبلې نه بل طرف ته مخ وي، دا شرط دپاره د مونځ دی. او اووم شرط چې کوم دی نو دا نیت کول دی. دا و شرایط شو دپاره د مانځه. بل محترمو دا شپږ چې کوم دی نو دا اراکین د مانځه دي. تکبیر تحریمه ویل دا رکن د مونځ دی. قیام کول یعنی ادریدل په مونځ کې دا هم رکن د مونځ دی. 2 رکنه شو. دریم رکن چې دی قرائت یعنی قرآن لوستل، دا هم رکن دی د مونځ. رکوع کول هم مونځ دی، رکن د مونځ دی. دواړه سجدې کول هم دا ارکان د مانځه دي. آخره قاعده کې التحیات لله ویل په مقدار کې ناستل، دا هم رکن د مونځ دی. پاتې شو د مونځ واجبات. د مونځ واجبات خو ډیر دي، خو د هغې نه به مونږ یو څو ذکر کو. هر کله چې مونځ ته ودرېږئ نو تکبیر تحریمه په خاص لفظ د الله اکبر سره ویل دا واجب دی. د فرض مونځ لومبني 2 رکعتونو کې د قرات دپاره مقررول. لومبي 2 رکعته چې کوم دي د فرض مونځ کې، دې کې به قرات کېږي، لکه سورت فاتحې پسې به سورتونه ویلي کېږي، دا واجب دی. او سورت فاتحې پسې به څومره مقدار تلاوت کېږي نو یا یو غټ سورت، کو غټ سورت نه وړي کې سورت، یا غټ آیت، او کو آیتونه ویل کېږي نو 3 آیتونو په مقدار چې کم آیتونه واړه وي ابه ویل کېږي. تعدیل د ارکانو یعنی رکوع سجده وغیره په اطمینان سره او په ښې طریقې سره ادا کول هم واجب دي. لومبۍ قاعده کول یعنی 3 او 4 رکعتونو والا مونځ کې د 2 رکعتو فسټ د تشهد په مقدار کې ناستل، دا هم واجب دي. نورم ډیر واجبات دي ان شاء الله الرحمن. ابا لګ وایو. التحیات لله لوستل د امام د پاره د سحر او ماښام او ماسخوتن او د جمعې او د اخترونو د تراویح د رمضان شریف په وترو کې په اوچت اواز سره قرات کول، د ماسپښین او مازیګر منځونه وغیره. دغه قرات په تیزه نشته، دغه قرات په پټه ویل واجب دي. په لفظ د السلام علیکم ورحمت الله سره مونځ ختمول هم واجب دي. ټولو محترمو دا سبق په شوق سره وورئ او خپل عمل کې راولئ. والسلام.